د پښتون قام په سیمایزه پخوانو لوبو کې ډيري لوبي لکه الادات، پټپټونې، ګولي ډنډا، انګای، سخې موسی، سپلای، بلوري چې شینولي ورته هم ویل کیږي او چیندرو یعنی ګاټا د یادول وړ دي. خو د وخت تیریدو سره زموږ ډيري لوبي د حالاتو د دلدل ښکار شوې او څه کلتوري لوبي داسې هم دي چې هغوی خپل حیثیت برقرار ساتلی دی لکه ګاټا او بلوري. دا لوبي وس هم د پښتنو په ډیرو سیمو لکه ملکند، صوابی او بونیر کې وس هم ماشومان ډیر په شوق او باقاعدګۍ سره کوي. ګاټا د جنکو لوبه ده او بلوري مخلوطه لوبه ده چې هلکان او جنکۍ یې په شریکه کوي. په بلورو کې هم مختلف قسمه لوبي دي لکه ګاڼۍ، کوړی، امیل، پیل او بادي مشهوري دي. ګاڼۍ په یوه دایره کې چې څومره ماشومان وي هغومره بلوري پراته وي او د هر یو کس یو اشتک وي. دا ټول اشتکان وپلي چې کوم د ټولو نه لرې لاړ شي اول د هغه نمبر وي او دغه شان بیا د ورپسې تن نمبر وي. هغه پلین د دایره بلوري ولي او چې کوم بلوري د دایرې نه وځي هغه ګټلي تصور کیږي. دغه شان د هرې لوبي خپله ځانګړې طریقه وي. زمونږ د اسکول نه چې چوټې وشي مونږ دا شو د لوبې ته کینو زمونږ چې هر یو تن وګټي خو مونږ پسې جال نه او خوشحالېږو. بس دا لوبه زمونږ خوښه ده. ګاټا شو، بلوري شو یا نور داسې وړې وړې لوبې شوې که نه. مونږ چې دا واړه وینو که نه مونږ ته خپل ټایم رایاد شي. ټول ملګري راټول شو جونیز وباسو هلته پکې بلوري کې د 15 شپږ او بیا راځو هغه ولو چې چا ډېر وګټل جوابه د هغې. د وخت تقاضې سره لوبې او پروګرامونه او هر یو شی بدلیږي. موږ به په خپله خوشحالېږو چې مور به راته وي پلار به راته وي راشه ډوډۍ وخت مې ډوډۍ په شړق مه وله سړی موږ ځان له لوبې کوو. پښتون ولس له پکار دي چې خپل کلتوري اقدار ژوندي وساتي او دا لوبي د ورکېدو نه بچ کړي ځکه چې دا لوبي د خاصیت او تفریح سره سره زموږ کلتوري اقدار محفوظ ساتي. کله چې یو قام خپل کلتور هیر کړي نو هغه قام ورک شي. باید چې موږ خپل کلتور په حال وساتو او ځان د تاریخ د پاڼو نه په ډډه نه کړو. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکند.